السلام علیکم ورحمت الله. دا مریض د باجوړ نه راغلی دی. یو شل ورځې مخکې دا راغلی و. دته عرق النساء بیماري وه. ده دا عرق النساء چې کوم دی نو دواړو پښو ته کوزه شوې وه. نو په هغه وخت کې دله ما فزیوتراپي وکړه او نن دی دوباره راغلی دی او بس د خپو د دواړو هغه درد مکمل ختم شوی دی او نور به دې تاسو ته په بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب وویلې، زه غالبا چې په پیله تاریخ هم د دې 18 میاشتې 2023 کې ما ته داسې یو شدیده بیماري پیدا شوه. زه به داسې ووایم چې یاره زه کټ ته ورسولم او د ګرځېدو نه یې ویستلم. به هر حال د ملګرو په مشوره او د اسپن بامبولۍ دې ته زه الله تعالی راورسولم. دې ډاکټر ته د ده په محنت د الله تعالی په مدد سره الحمدلله د چې کومه خواري او کوم محنت ما سوه تقریبا 2.5 غنټې ټیم په هغه پیله تاریخ باندې ډاکټر صاحب په ما باندې لګولی و او انشاءالله زه چې زه نن ځان ته ګورم نو تقریبا د هماغه 11 میاشتې 24 تاریخ دی چې واپس زه بیرته د ډاکټر صاحب نه رالم. انشاءالله که زه داسې ووایم چې 100% زما په بدن کې ښه والی راغلی او زه خپل انشاءالله هغه زړو حالاتو ته رسېدلی یم، نو په دې کې به زه حنیس او ګناهګار نه یم. انشاءالله زه بالکل برابر یم د ډاکټر په محنت باندې، د ډاکټر د تجربې مطابق او د الله تعالی په مدد باندې زه انشاءالله اوس بالکل زه ټیک یم او ټیکواري طرف ته روان یم. ټولو بیمارانو ته د عرق النساء چې کوم بیماران دي یا د ملا کوم تکلیفونه لګي نو هغو ته زما دا ریکویسټ دی چې دې ډاکټر لرې ځان نه ورسي. انشاءالله پوره مهارت هم لري او د مهارتو نه علاوه زه به ورسه یو خبره ملګری کوم ډاکټر باندې ساعت بدي کېدای شي بیمارانو ته ناست دی پاڅېږي چې د په لاسو کې الله رب العزت یو شفا ایښې ده. ما ته ګورئ زه بالکل برابر او ټیک ټاک یم. الله تعالی د په عمر او په کار کې برکت واچوي او فقط همدغو نه خبرو کولو خبره نور په دې باندې بسوالی وکړو. ستاسو توجه راکولو ډېره مننه او مهرباني.